تلاوت باره کې دا یو غلط فهمي خلک خوري. تاسو به اورېدلي چېرې تلاوت خو دې ته نه وایي دا کوم چې موږ تلاوت کوو. تلاوت خو دا دی چې ښه دې زده کړی او بیا چې څه لولې په هغې باندې عمل کې. دا د ناپوهه خلکو خبرې دي، دا د پوهه خلکو خبرې نه دي. د قرآن کریم خپل اهمیت او خپل فضیلت دومره دی چې الله تبارک وتعالی سوره آل عمران کې د پیغمبر ذمه دارۍ متعین کړي دي. نو دا ورته لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله احسان کړی په مؤمنانو چې په دیو کې د دیو د جنس نه پیغمبر را لېږلی دی. پیغمبر څه کار کوي؟ دیو ته د قرآن د آیتونو لوست ښیي، تلاوت ورته ښیي، لولي ورته، او بل د لوستو نه پس د دیو تزکیه کوي، یعنی دا د قرآن سنت مطابق د دیو عملونه ټیک کوي. او بل ويعلمهم الكتاب والحکمه، د دې کتاب او د حکمت د سنت تعلیم ورته ورکوي. دلته ټول علما دې ځای کې تفسیر کړی دی که نه، لیکلي دي چې د تلاوت دا ذکر باندې تعلیم کې خو تلاوت هم راځي. ويعلمهم الكتاب والحکمه، نو چې د قرآن تعلیم پیغمبر ورکوي نو لوسته خو پکې پخپله راله، لیکن د دې باوجود د تلاوت ذکر جدا کړی دی. ځکه د قرآن کریم د تلاوت ځان له اجر دی، ځان له اهمیت دی. محض قرآن لوستل، صرف لوستل، اگر که په معنا باندې نه پوهېږي، د دې لپاره اجر مقرر دی. په هر حرف باندې 10 نیکۍ مقرر دي. نو که دا بې پیدې وې نو 10 نیکۍ ولې الله مقررولې؟ او که څوک دا وایي چې 10 نیکۍ به هغه چا ته میلاویږي چې هغه ترجمه هم زده کړي او تفسیر هم زده کړي او عمل هم پرې وکړي، بیا به ورته میلاوي، دی به ثبوت راوړي. محض د لغت یو څه کلمات یو ځای کول او د هغې نه نتیجه راایستل، که څوک یې په دا پوهۍ باندې کښي خو پکار دی چې پوه شي. لیکن بعضې خلک یې قصدن و عمدن که دا یو سازش دی. دا ولې چې څورې ترجمه نه یې زده کړي نو د قرآن تلاوت منع دی، فایده نشته. نو دا ټول خلک به د قرآن تلاوت پرېږدي. او د شیطان د ټولو نه لومبنی کوشش دی چې دې قرآن ته دا مؤمن را نږدې نه شي، دی ونه لولي. ځکه چې دی لولي د لوستو نه پس خو دی بیا یې زده کوي که نه. نو د زده کولو دپاره تلاوت بنیاد ګرځي. سړی لګیا دی شل ځله تلاوت کوي، اخره کې یاره ځان پې هم پوهې کړمه. د دې وجه نه د تلاوت جدا اجر دی، د هر حرف 10 نیکۍ دي. او چې کم څوک د ترجمې او د تفسیر د لزوم خبره کوي نو په خپل ځای لازمه ده، زده کول پکار دي. عمل بالا کې چې تا زده کړې، لیکن د قرآن تلاوت د برکت ذریعه ده، د قرآن لوستل د کورونو د برکت ذریعه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بار بار خوشخبری ورکړي دي د قرآن لولی په کور کې شیطان به ورته نه راځي. سوره بقره په کور کې لولی د جادوګر د جادو اثرات به نه راځي. دا د قرآن کریم برکتونه دي. محض لوستل د قرآن په کورونو کې ځان له یوازې زموږ بچي بچیانې پکار ده چې ښه ډېر ولوستی شي. دا ځکه چې لوستل بند شو نو دا باقي سلسلې په خپله بندې شوې. بیا د دې وجه نه په دې خبرو کې دا ډېر لوی سکالران ځان ته هوښیاران ماهرین وایي لګیا یې څه کوو مونږ ډېر تحقیقي خبره وکړه چې د قرآن تلاوت خو دې ته ویله کېږي او چې دا زده کړه دې نه کړې او په دې عمل نه کړی نو دا جدا فرض دي. عمل پکار دی، زده کړه پکار ده. د قرآن کریم قرآن هدایت دی، نو چې هدایت ته لوست نه دی، زده کړی دی نه دی، په معنا نه پوهېږي، هدایت به د کوم ځای نه راشي؟ لیکن دلته د قرآن تلاوت ماینس کول چې دا نه دی پکار، دا د دې سازش دپاره ذریعه ګرځي. که څوک په ناپوهۍ دا خبره کوي بس شوی زه ډېر د هوښیار یم نو د مونځ فضیلت بیان شي که نه، د مونځ اهمیت بیان شي چې مونځ ډېر اهم دی. پکاره چې په مونځ کې توجه وي، د مونځ فلسفه راته معلومه وي او د مونځ اثرات درته معلوم وي. نو که دا نه وي بیا دې د مونځ فایده نشته نو خلک به مونځ ایسته پرېږدي. بیا دا مونځ ته غرور و چې سړی په بې توجهۍ مونځ کوي عمودي کي چې ورو به توجه هم پیدا شي که نه، توجه هم پیدا شي. نو د قرآن کریم تلاوت کول دا خپل یو عبادت دی. لا اله الا الله لا اله